لیلة القدر په شپه کې چې سړی عبادت وکړي الله تعالی یې د زرو میاشتو د عبادت نه زیات اجر او ثواب انسان ته ورکوي. د زرو میاشتو 83 کاله 4 میاشتې به انشاءالله جن جوړېږي، لکه 83 کاله 4 میاشتې چې ته د خدای په عبادت باندې لګیا. نو د لیلة القدر شپه څه وخت ده؟ په نورو ملکو کې معلومه ده، زموږ پاکستان کې نه ده معلوم، ځکه له موږ خو دا دره قرک ده چې زموږ نن 20مه ورځه ده، کم 21مه ده، موږ ته دا درک نه لګېږي. نو ښه خبره دا ده چې له نن شپې څخه موږ تاسې ذاتي د لیلة القدر په تلاش باندې لګیا یو. دغه 10 ورځې 10 شپې هر سړی راولاړ سي، د ورځې خیر د خوب کوه، د شپې ذاتي کښېنه، بیټک کې کښېنې، جومات ته ځې، چیرې په سارا کې کښېنې، نفلونه کوه، اذکار کوه، خدای ته ژاړه، د خدای تعالی جل شانه عبادت و بندګي کوه. ولې چې هره شپه د لیلة القدر در باندې راله یا تا په عملنامه کې دومره اجر او ثواب ولیکل سو لکه تاسې 1000 میاشتې د خدای دغه عبادت کړی. بیا که د قل والله ویلي، بیا که د یاسین ویلي، بیا که د 2 رکعته نفل لمونځ کړی، بیا که د تسبیحات ویلي. نو دا د لیلة القدر شپه حضرت شمعون دا مخکې آیا پیغمبر و یا نه و؟ اکثر لیکي چې دا پیغمبر و. دغه 1000 میاشتې د خدای په لاره کې جهاد وکاوه، لکه د موږ تبلیغیان صاحبان چې چیلې لګوي یا 4 میاشتې ځي، په 4 میاشتې کې ځي، ده به څه کول؟ 4 میاشتې به دا توره غاړې ته واچوله، جهاد به شروع او داسې جهاد به یې کاوه. تفاسیر لیکي چې هره ورځ به 4 میاشتې ولاړی، د به 1000 کافران مرداړول بیا به راتوکول. عزیه و که عزیفه داسې نوم یې و، یو بادشاه و دا د روم دریاب په څنګ کې، د دغه پوجان یې ټول ور ختم کړو. دغه وزیر ته وویل چې د دې سره به څه کوو؟ وزیر ورته وویل چې ته داسې وکوه، د ده د ښځې سره یو تعلق جوړ کړه، کونډې ښځه یو داسې لاره در وښیي چې د هغې لارې نه موږ یا دی وتړو یا موږ دی مړ کړو، ځان یې خلاص. دغه بادشاه د دغه شمعون بادشاه د دغه شمعون هغه بیبي سره حال وکاوه چې موږ خبر یو چې دا شمعون د تا سره ښه وخت نه تېروي، دا جهادونه دي او بیا چې کور ته درسي، بیا عبادتونه دي، اذکار عبادات بندګي دا کوي. نو ته موږ ته لاره راوښیه چې موږ تا د ده نه خلاصه کړو. زه د وخت بادشاه یم، زه به د تا سره نکاح وکوم، ذاتي چې د کوم څه غوښتل هغه به ټول تا ته رسېږي. دې ورته وویل چې یو ښه رسۍ راولېږئ. د شمعون یې قدرتي دا ټول وجود د ویښتانو نه ډک، دا ټول وجود نه ده، دا یې داسې د ویښتانو نه ډک و لکه دا زموږ چې په سر باندې کوم ویښتان ولاړ وي. د شپې چې شمعون ویده سو، یو څه وخت به دی ویدېدو، دغه ښځې یې دا رسۍ راواخیسته، د پښو نه یې پرې اړوله تر دې سره پورې ټول وتاړو. دی چې کله د خوب نه راپورته سو، داسې یې بدن ته زور ورکړو، دا رسۍ یې ځای په ځای باندې ټوله مکمل پرې کړله. بیبي ته یې وویل دا چا وتړلم؟ دې ورته ویل ما. ول ولې دې تړلم؟ ول ما دا د تا طاقت معلوماوه. ده ورته ویلې دا رسۍ دا ما نسي تړلی. دې بیا حال وکاوه دغه بادشاه سره چې دا خو د رسیو کار نه ده. هغه ورته ویل زه زنځیر درلیږم. نو د فولادو زنځیر یې ورته جوړ کړو، بله وار یې په زنځیر باندې وتاړو. دی سول راپورته سو، ځان ته یې زور ورکړو، دا زنځیر یې کړی کړی دا یې پرېږدو. بیا یې ورته ویل چا وتړلم؟ دې ورته ویل ما. ولې؟ ما د طاقت معلوماوه. ښځه د خدای نه درته چپوي، دا غټې غټې خبرې چې موږ کوو په بار باندې، دا خو په بار باندې کوو چې یاره کور ته ورسو بیا هم ښه سر سره خلاص کړله، ما نیولې بیا بېر تر ما پورې چې خالي سترګې در تصریح کړي، د روژه مات په ټیم به ځې بیا بله کړي چې موړه شیان ورته راوړي. نو څه وسول؟ شمعون ته یې وویل چې څه بد مې در سره کړي دي، اوس ورسره چپه ده، زه د طاقت معلوموم، ښه ما ته خپل حال راکړه. یو ګوره دا خپله ښځه په خپل راز باندې مه خبروئ، کله کله دا نیمۍ خلک وي خوا به نه بدوئ. ګوره ځکه موږ تاسې ټول سره یو یو، دا کور ته چې ورسي بیا د ښځې تر مخ دا لوی لوی مجلسونه کوي، دلته مې په تا قدر نسته، زه چې بهر ووځم بیا داسې یم بیا داسې یم بیا داسې یم. ول چېرې یو بزرګ و، ټولې دنیا یې بزرګي منله، لیکن خپلې ښځې نه منله. نو ده سوچ وکړو چې راسه نن وروال وزېږه په هوا باندې، د دې په دا سر باندې تېر شه، دا به دې وویني ځلې به دې دا ومني. په هوا باندې راوالوت، بس د ښځې په دا سر باندې تېر شو، دې داسې ورته وکتل تېر شو. لږ خواجه خبیر ته ورته رالی، ذاتي ولې په هوا خو به دې څه نه یې لیدلی؟ ښځې ورته ویل یو سړی مو ولید دلته په هوا باندې تېر شو. ده ورته ویل خو زه درته وایم چې ومې منه هغه زه وم، زه
دې ورته ویل ها ما دا کږه لکۍ به دې تا نه وي نو به دې چا وي دا هلک دې ورته ویل دا لکۍ د کومه هغه تا کږه نیولې وه نو ښځه په ټول عمر باندې مېړه نه مني او موږ چې بیا ور یوازې دا لولو غټې غټې خبرې ورته کوو څوک هم د بار نه غږ اوري نه شمعون ذاتې ښځې ورته وویل چې ما ته حال راکه تا به سړی څرنګه تړي حال به ښځې ته نه ورکوې ده ورته وویل چې زه په یوه شي باندې نه تړل کېږم لیکن یو د دې خپل سر په ویښتانو باندې چې ما څوک وتړي دا زه نه شم خلاصولی چې کله شپه شوله دې کینچي ور واخیستله ذاتې دا د سر ویښتان ځینې پرې کړل په دې باندې یې لاسونه او پښې دواړه ور وتړل دی چې راویښ شو ول ما خلاص که هغې ورته نه دي خلاصوم خپله ځان خلاص که ده ورته وویل چې زه ځان نه شم خلاصولی که ځان ته زور ورکړم دا هډوکي دا به مې ټول مکمل مات شي دا تفسیر کومه خبره لیکلې ده زه هغه درته بیانوم دا پوه شوله چې نور دی عاجزه د ځان نشي خلاصولی د بادشاه سره یې حال وکړ بادشاه زر پوجان ورته راولېږل او دی یې یوړ د ده نه یې سترګې وایستې د ده نه یې غوږونه پرې کړل سونډان یې ځینې پرې کړل لاسونه یې ځینې پرې کړل دا خلک ورباندې لګیا وو ولې یو به رالی چې د ما ورور ته یې سترګې ور ایستلې زه سترګې ورباسم بل به ویل چې د ما ورور ته یې غوږونه ور کاټ کړي دي بل به د ما غاښونه اخر یې فیصله په دې وکوله چې راځئ ټول به اتفاق سو یوه سزا به ورکړو کومه سزا لوی غټ محل د بادشاه لاندې دریاب ده د دې بالا محل نه به یې دریاب ته ورغورځار کړو بس هلته ټول سره خلاص شو چې کله یې دی ور غورځاو په دې وخت کې جبرایل علیه السلام دی په غېږ کې ونیو الله تعالی ورته وویل چې دا مجاهد ده ټول عمر یې جهاد کړی ده لهذا د ده کاټ سوي اندامونه دا ټول بېرته د ده الله د ده سترګې د ده غوږونه د ده پښې د هر څه ور برابر کړو ول اوس حمله کوه تفسیر لیکلی دي چې د دغه بادشاه دا محلات دا یې ټول دغسې پې ورنړول ښځې ته یې اراده وکوله چې ښځه مړه کړم الله ورته وویل چې ښځه به نه وژنې ځکه هغه مسلمانه وه خو لیکن په پراټ کې راغلی یو دوه کسه یو اوس که ما او ته په دغو لسو شپو کې خدای تعالی جل شانهو ته عبادت وکړو ضایع یې نه کړو نو الله به موږ تاسو ته دومره اجر او ثواب راکړي چې هغه شمعون چې زر میاشتې د خدای په لاره کې جهاد کړی و عبادت یې کړی و د هغه به دومره اجر او ثواب نه وي لکه د ما او د تا الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق رانصیب الحمدلله